دوستانو سلامونه. دی وخت زه ایرپورټ سره نږدې د کرخیلو کوم آرمي چک پوسټ و دې سره نږدې هغه کې زه موجود یم. د کوم نرسری دی تاسې دلته لیدلی شوي چې دغې جنګل ته یا دغه نرسری ته لاندې اور لګولی شوی و. هغه نه بعد ونې سوي وي. ونو اوس دا پوزیشن دی تاسې د فوټیج کې لیدای شوئ څه ګروت یې نشته او پخې چې کوم دي هغه پوچولو دي او دې نه علاوه تخیات تاسې لیدلی شوئ چې دا ټولې سوي دي. یو خو نختار یوه داسې ونه دی چې دي ډېر زیات کمی دی دغې علاقې کې. بل دا چې دي ګروت ډېر سلو کېږي، دوره په تکلیف دا ولګېږي. هغه نه بعد بیا دا شی اسانۍ کې هغه ته اور ورکړلی شي او هغه نه بعد تاسې لیدلی شوي چې دغو ونو کوم ګروت دی یا کوم شینوالی دی یا کومه ښکلا دی هغه یې مکمله ختمه شوي دی. نو دا یوه ډېره افسوس خبره دی. ناسب ده ځکه لکه تاسې دسته راولم دلته ډېر غټ ظلم چې کوم دی هغه شوی دی. دغه ځي انتظامیه دغه ځي فارست ډپارټمنټ هغه بیخي خاموش دي. دا اوس تاسې لیدلی شوئ دا غومو کې څري او دا ونې دي دا یې ټوله سوي دي. یاره کاپیر او یهود به دا شکار نه کوي لکه دلته کوم خالق دي دا یې کوي. و دغه ځي غپېله انتظامیه چاهې فارست ډپارټمنټ دی، ضلع انتظامیه دی، ایرپورټ کوم حکام دی، پولیس دی، دا نوره دي. دا ټول دلته صرف غلو پاره راغلي چې بس غلا وخوري، پیسه تنخوا واخلي، نور هېڅ نشته. واقعا ډېر زیات دوک افسوس راته وشو. دا دې باندې پکار ده ټولو زړه باد شي. دغه سره زموږ زندګۍ تړلې دی ونو سره. خو دومره ښکلې ځای کې لوکیشن دومره ښکلې ونې دومره تکلیف سره غوټې شوي. بیا یې چې موږ دا شکران نعمت کوو نو دا د ډېره باده شي. دا اوس وګوره المنځه څوره پیسې به دغه باندې لګېدلې وي، څوره تکلیف به شوی وي، څوره هغه به شوي وي څه ورته وایي مزدورانو به دې کې کار کړی وي، بیا څوره په تکلیف به درغوټې شوي وي. اوس یې دا حال دی. زه به دا وایم چې خدایه پاکه دا چوپ کړي وي دا شی نیست و نابود یې کړي، چوک ویلې نه وي. مهرباني.